अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान बनन यौ ډیر غټ اعلان کوي. هغه اعلان څه دی او د عمران خان د گرفتاری حواله سره د حکومت آینده څه منصوبه بندي ده. پرون عمران خان د قانون د بالادستۍ لپاره خپل ژوندۍ په داو باندې اولګوله او کم صورتحال او اب په دې نننې ویډیو کې تاسو ته مخې ته एकदम پښتنو پرون په عمران خان باندې یو ډیر غټ احسان کړی دی. هغه احسان څه دی او سینیئر صحافي صدیق جان دې باره کې څه ویلي دي او هم تاسو ته مخې ته एकदम د پاکستان مشهور کرکټر شاهد افریدي د عمران خان حواله سره یو بیان ورکړی دی. هغه څه ویلي دي هغه باره کې هم یو څو خبرې کوو. او پرون چې په زمان پارک کې د پنجاب پولیس د طرف نه کومه ډرامه شوې ده، یعنی هغوی دا ویلي دي چې په زمان پارک کې پټرول بم برآمد شوي دي، هغوی دا ویلي دي چې په زمان پارک کې شراب برآمد شوي دي او په زمان پارک کې اسلحه برآمد شوې ده. نو د هغې مکمل حقیقت به په دې نننۍ ویډیو کې سره د ثبوتونو تاسو ته مخې ته एकदम او بیا تاسو په خپله باندې دا فیصله وکړئ چې حقیقت څه دی. خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې تاسو دا پیج فالو کړئ. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله قیمتي رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې پرون په اسلام آباد کې عدالت کې د عمران خان پیشي وه او هغه د لاهور نه اسلام آباد ته راغی. خو اسلام آباد کې چې کوم حالات و کرفیو نافذ شوی وه او ډېر زیات تعداد کې پولیس او رینجرز ټولې علاقې بندې کړې وې. نو دا حالات چې خلکو ولیدل، نه عمران خان له خلکو دا مشوره ورکړه چې ته د اسلام آباد نه واپس لاهور ته لاړ شه او په عدالت کې پیشي مه کوه. خو عمران خان ولې دا جواب ورکړ چې زه په دې ملک کې د قانون بالادستي غواړم او زه به په عدالت کې خپله حاضري خامخا کوم. نو عمران خان چې دا حالات وکتل نو ډېر زیات خراب و. خو د هغې باوجود عمران خان په عدالت کې حاضر شو، چونکې هغه عدالت ته ونه رسېده او جج ته هم دا پته ولګېده چې اوس حالات داسې نه دي، ځکه په هغه په ګاډي باندې پولیسو پتراو مو وکړو، شیلینګ هم پرې وکړو او جج ته هم د دې خبرې اندازه وشوه چې عمران خان عدالت ته نشي رارسېدی، یعنې کوم چې کوم عدالت دی هغې ته نشي رارسېدی. نو بیا جج دا اجازت ورکړو چې هغه دې په ګاډي کې خپله حاضري ولګوي او واپس دې لاړ شي زمان پارک ته. نو چې کله عمران خان زمان پارک ته واپس راغی نو هلته ډېر زیات ښه طریقې سره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي هغوی د عمران خان استقبال وکړو او پولیسو چې کوم پرون چاپه وهلې ده په زمان پارک کې او پرون په اسلام آباد کې دا کوم څه وشو ټول ستاسو وړاندې دي. نو دې باره کې د پاکستان پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نواز چې کوم خپل قیادت دی هغوی د خپل سینیر قیادت نه هم دا ګیله کوي چې موږ د خپل سینیر قیادت د دې قابل پرې نه ښودو چې موږ د عوامو ترمنځ لاړ شو او دا څه چې کېږي نو دې سره صرف د عمران خان سیاست ته فایده میلاویږي، الټه هغه ته فایده میلاویږي او موږ ته نقصان دی، پاکستان ته نقصان دی، د پاکستان جمهوریت ته نقصان دی او د پی ډي ایم ټول سیاسي جماعتونو سیاست ته نقصان دی. او دا څه چې کېږي نو دا ظلم دی، جبر دی او زیاتې دی. دا حالات سبا په موږ باندې راتلی شي ځکه چې ټول عمر به په دې ملک کې زموږ حکومت نه وي. نو لحاظه زموږ د حکومت چې څه کوي او دوی شاته کړه چې هلاسي هغوی چې څه کوي نو دا ښه نه کوي. د حکومت آینده پلان څه دی؟ د حکومت آینده پلان دا دی چې هغوی دا غواړي چې د رمضان نه مخکې موږ عمران خان گرفتار کړو، ځکه چې رمضان د ثوابونو مهینه ده او چې کله رمضان راغی او بیا هغې ته داسې سچویشن کریټ شو څنګه چې د نن نه 2-3 ورځې مخکې په زمان پارک کې کوم حالات وو نو بیا به یو ښه ایمیج نه ځي. نو ځکه اوس حکومت دا غواړي چې موږ د رمضان نه مخکې عمران خان گرفتار کړو. بل اړخ ته عمران خان به نن یو ډېر غټ اعلان کوي او هغه اعلان دا دی چې عمران خان به په مینار پاکستان کې سبا له جلسه کوي. نو ګورو چې اوس انتظامیه هغه له اجازت ورکوي او که نه، او انتظامیه د هغه په لار کې رکاوټ جوړیږي او که نه. بل اړخ ته پښتنو پرون په عمران خان باندې یو ډېر غټ احسان کړی دی. دې باره کې صدیق جان څه ویلي دي؟ پرون صدیق جان دا ویلي دي چې په اسلام آباد کې کم حالات او ما پښتانه ولیدل. نو پښتنو دا وی چې عمران خان به مونږ گرفتاری ته پرې نه دو او د ده لپاره مونږ خپله زندګي قربان کړو. او کله چې په عمران خان باندې سخت وخت راغی د هغه په ګاډي باندې شیلینګ شروع شو، د هغه په ګاډي باندې د پولیس طرف نه پتراو شروع شو، نو هغې ټایم کې پښتنو دا ثابت هم کړه. او اوس چې پښتنو کومه جذبه پرون ښولې ده نو دا په تحریک انصاف باندې او د عمران خان باندې د پښتنو یو احسان دی او عمران خان او تحریک انصاف په د پښتنو د احسان چې دی نو دا کله هم چوکاو نه کي. بل اړخ ته د پاکستان یو مشهور کرکټر شاهد افریدي، تاسو ټول یې ډېر ښه پېژنئ، زما هم ډېر زیات خوښ دی ځکه چې زه خپله کرکټ سره ډېر زیات لګاو ساتم. هغه یو ښه بیټسمین دی، یو ښه الراونډر و. هغه د عمران خان باره کې یو بیان ورکړی دی او هغه دا ویلي دي چې عمران خان د گرفتاری ورکړي ځکه چې دې سره به د ملک دا مسلې حل شي. نو اوس د شاهد افریدي نه زه دا تپوس کوم چې آیا د دې ملک مسله چې دا عمران خان کو چېرې گرفتار شو نو آیا د پاکستان دا قرضه به ختمه شي؟ آیا پاکستان کې چې کومه دا موجوده مهنګایي ده دا به ختمه شي؟ آیا په پاکستان کې چې کومه دا بېروزګاري ده نو دا به ختمه شي؟ او پاکستان کې چې څومره مسلې دي نو آیا دا به ختمې شي؟ شاهد افریدي وایي چې عمران خان د گرفتاری ورکړي نو د پاکستان مسلې به ختمې شي. نو آیا د دې ملک مسله چې ده نو هغه د عمران خان گرفتاری ده؟ نه جی نه، د دې ملک مسله د عمران خان گرفتاری نه ده بلکې د دې ملک مسله مهنګایي ده،
د دې ملک مسله بیروزګاری ده، د دې ملک مسله صحت دی، د دې ملک مسله تعلیم دی. ځکه چې دا ریپورټ دا وایي چې دې ټیم کې 3 کروڑه ماشومان د سکولونو بار دي، د چا عمرونه چې د 15 کالو نه 10 کالو پورې دي، نه هغې کې 3 کروڑه ماشومان داسې دي چې هغه د سکولونو نه بار دي. نه دې ټیم کې دا د پاکستان مسله ده، د عمران خان گرفتاری د پاکستان مسله نه ده او د دې ملک مسله د 2 وختو روټۍ ده. نه آیا شاهد افریدي دا وایي دې نه مخکې هم دا ویلي چې شهباز شریف چې دی هغه یو ښه اډمنسټریټر دی، یعنی هغه صحیح طریقې سره یو نظام چلولی شي. نه بیا موږ ولیدل چې شهباز شریف زموږ کم چې وزیر اعظم دی نه هغه څنګه د پاکستان هغه نظام چلی. تاسو ټولو ته هر څه مخې ته دي، ما له ډیټیل کې تلو کې ضرورت نشته. پرون چې په زمان پارک کې د پنجاب پولیسو کومه ډرامه کړې ده، نه هغوی دا ویلي دي چې یاره دې نه پټرول بم برآمد شوی دی، د زمان پارک نه شراب برآمد شوی دی او د زمان پارک نه اسلحه برآمد شوې ده. نه د هغې چې کوم حقیقت دی هم تاسو ته ویم. پرون آی جي پنجاب چې دی، آی جي پنجاب او نگران وزیر اطلاعات چې کوم د پنجاب دی، هغې پریس کانفرنس وکړو او هغوی مخې ته د پلاستیک بوتلې ایښودې وې او هغې کې دا ویلي چې دا پټرول بمې دي. نه یو خو تاسو ته دا خبره وکړم چې پټرول بم چې دی هغه د پلاستیک په بوتلو کې نه جوړېږي، هغه د شیشې په بوتلو کې جوړېږي. ځکه چې کله دا څوک وولي نه د هغې دپاره د شیشې ماتېدل ضروري دي. که چېرې شیشه ماته نه شي نه هغه بلاست کېږي، نه صحیح شو، خلاصېږي نه. نه ځکه دا یو ډېر غټ دروغ دی ویلي، کم از کم د دې خبرې خیال خو بیا کړی. بل اړخ ته دوی ته وایي چې زمان پارک نه شراب برآمد شوي دي. دا پکچر تاسو وګورئ، دا شراب نه دي، دا لیمن مالټ کول ډرینک دی او بیا پنجاب پولیس په خپله مغز کی. بل اړخ ته چې کوم زمان پارک دی نو د هغې نه پکي موړي دي او د عمران خان د بچو چې کوم د بچپن یادونه هغوی چې کوم پینټنګز جوړ کړو نه هغې هم خراب کړي دي، هغې هم وله دي. او بل اړخ ته تاسو وګورئ نه کوم پولیس والا چې دي نه هغوی ځان سره په ورده کې پټ سوړل. یو خو دا خبره په دې باندې ډېر زیات سوالونه اوچتېږي. هغه یو سوال خو دا دی چې کله تاسو هلته تللی نه تاسو سره میډیا والې ولې نه، ځکه چې میډیا والے هغوی نه پرېښودل. خو دې کې یو څو چینلو ډېر اهم کردار ادا کړی دی او د هغوی چې کومه ډرامه ده هغې به یې نقاب کړې ده. نه په دې کې یو اردو پوینټ دی، هغوی هم ډېر ښه ریپورټینګ کړی دی. او چې کوم بل پکې دا سوال دی چې کوم څیزونه داسې ځای نه برآمد شي، که هغه اسلحه ده، که هغه شراب دي، نه هغې له ته ډایرکټ په لاس نه وړې، هغه به په کپړه باندې نیسي یا به هغه په ټیشو پیپر باندې نیسي. دا ټولې خبرې عوامو ته پته دي. خو چې کله آی جي پنجاب او نگران وزیر اطلاعات دا پریس کانفرنس کو نه د هغې نه مخکې د دې حکومت چې کومه ټوله ډرامه ده نه هغه په سوشل میډیا باندې بې نقاب شوې وه. تاسو دې باره کې خپله څه رای لرئ هغه ما سره په کمنټ کې ضرور شریکې کړئ او که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي وي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.